بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نام د الله چې ډېر زیات مهربان او رحم کوونکی دی. مولانا صاحب، نن سبا هر انسان ځای په ځای باندې ګناهونه کیږي. د ګناهونو د بچاو د لپاره د اسباب د لپاره څه داسې کول پکار دي چې انسان د ګناه نه بچ پاتې شي؟ جزاکم الله خیر، احسن الجزاء. لکه دې لپاره خپل یو باب دی، ذنوب الخلاوات، چې سړی ځان ته کینې ګناهونه کوي، د دې ګناه نه به سړی څنګه خلاصېږي؟ نو یو خدا چې اقبل رجل الى ابراهیم ابن ادهم، ابراهیم ابن ادهم صاحب سره یو سړی راغی، دا ډېر لوی سړی تېر شوی تابعینو کې دی. هغه ته وویل یا شیخ ما نه داسې ګناهونه کېږي، زه به ځان څنګه بچ کړم؟ ده ورته زما نه یو 15 خبرې یادې کړه، خو بیا یې رومه. 15 خبرې؟ 15 خبرې. او بیا نور روایتونو کې ما را جمع کړي، ما یو کتاب لیکلی عربی کې، په هغې کې مې تقریبا 14 را جمع کړي دي چې سړی د ځان ته ګناهونو نه بچ کېږي. نو یوې ورته دا ویلې وایي اذا اردت ان تعصي الله، وایي کله چې ته د ګناه اراده وکړي او د الله نافرماني کې، نو داسې ځمکې ته لاړ شه چې هلته الله ته نه ګوري. اوس ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، الله نه په اسمانونو ځمکه کې یو شی پټېدی نه شي. تر دې چې حدیث کې راځي چې په تحت سرا کې یو میږی روانې که نه د خپو کشار یې موري، نو الله هر څوک ګوري، د هر چا اوري، د هر چا د زړونو علیم بذات الصدور دی، چې زړه کې څه تېرېږي په هغې. یو خو چې سړی ګناه کوي په دې سوچ دی وکړي چې زه یې چېرته وکړم، زه کار ځای کې خو د الله ګوري. که د الله عظمت او قدر ستا په زړه کې وي، نو ته به د الله په ځمکه دا کار نه کوي. نو یو خو به دې زیاته ځي چې ستا عقیده دی چې الله مې نه ګوري، یو دا شو. دویم دا هغه ورته وایي ته چې د الله نافرماني کوې، نو د الله په ځمکه خو یې مه کوه، بلې ځمکې ته بیا لاړ شه. یو حدیث کې راځي، اگر چې په هغې باندې کلام دی، حدیث قدسي دی، الله پاک فرمایي وایي من لم یصبر علی بلائي، چا چې زما په مشقتونو زه پې راولم په دې باندې صبر ونه کړي، صبره یصبرو، من لم یصبر چې څوک صبر ونه کړي په مصیبتونو باندې، او ولم یشکر علی نعمائي، زما په نعمتونو شکر ونه باسي، وایي زما د ځمکې او اسمان نه دې ووځي، وایي بل رب دې ځان ته چېرته پیدا کړي. وګوره د الله په ځمکه باندې به ګناه نه کوې. دویمه خبره دا ده چې یو بله ځمکه بیا پیدا کول پکار دی. اوس ته زما کور ته راشي، کور زما دی، میلمه زما یې، رزق درته ما تیار کړه، او ته زما په کور کې کښېنې، او بیا زما لور او یا زما خور او یا زما بیبي ته حیات ته غلې او هغې ته ګورې راګورې، زه به څومره پریشانه شم. ته ووایه نو دا خو هم د الله وینځي د ټولې که نه. یو سړی چې ګناه کوي خو د الله د وینځو سره به یې کوي، د الله د عبادو سره به یې کوي، دا خو ټول د الله بندګان دي، هغې خپل کور کې ځای درکړی او ته د هغه په ځمکه لګې نافرماني کوي. نو بل دا د ده په ځمکه باندې نه کوي. بل ورته وایي چې کله ته ګناه کوې که نه، نو فلا تأکل من رزق الله، اوس چې زه درشم ستا میلمه شم او هلته زه ستا خلاف یم، یا ستا زوی وجلو ته خدای مکه درغلی یم، یا ستا مال والو ته درغلی یم، ښه راباندې ته پوه چې دا زما مال و یا مې زوی مړ کوي، نو ته به په ما روټۍ او کبان خورې که نه، ته به ما شړي. وایي د الله نافرماني کې د الله رزق بند که، بیا چېرته بل څوک پیدا کړه چې رزق درکړي، او الله هغه ذات دی هو یطعم ولا یطعم، الله هر چا ته طعام ورکوي، څوک الله ته نشي ورکولی، هغه دې نه منزه دی. نو چې ګناه کې دی رزق ته سوچ وکړه چې رزق څوک درکوي. درېیمه خبره ده د هغې ویل چې الله رزق را نه کړي، څوک به یې راکوي، بس چې درکوي او خیال کوه. بل دا وایي کله چې تا ته راشي زبانیه ملایک یا ملک الموت راشي او تا نه روح اخلي، او ستا د روح او د جسد جدایي ورځ ده او وخت دی. ګوره دا ډېر سخت ټیم دی. ښه پیغمبر علیه اسلام به دعاګانې کولې، یا الله ما ته پناه راکړي من سکرات الموت، من غمرات الموت، د ژوند کدن د سختۍ نه الله پناه راکړي. الله دا دعاګانې به هغه کولې، حدیثو کې راځي. او نن موږ او تاسو سره دا سوچ نشته چې بیا ملک الموت راشي، هغې نه وروسته خو موقع نه برابرېږي. او دا څه پته لګي، حدیث کې راځي چې مونځ کې په دې نیت یې کوه چې دا زما اخري مونځ دی، دویم مونځ ته به یا ورسېږم یا نه. دنیا خو ډېره لږه ده او ډېره فاني ده. دنیا ته دنیا ځکه وایي دا نږدې ده لیدونو ویها، دا اقربه ده، نږدې ده، یا لیدني یا ډېره رزیله ده، د دې وجې نه ورته دنیا وایي، دا تعریف دی. نو بل دې ته خیال وکړه چې بیا دې پرېږدي نه. او بل دا دی چې موږ او تاسو د هر چا نه یېرېږو، داسې خبره نه کوو چې د ادارې خلاف یا د ملک خلاف دار مولا نه کوي، زه نه کوم، ته نه کوې، بل هم نه کوي. د څه نه چا نه یېرېږو چې هلکه داسې خبره ونه کړو چې ادارې والا هم بیا برابروي. نو د دې نه یېرېږو، فوج نه یېرېږو، د سرکار نه یېرېږو،
لک د دین خو مو یریګه چې ستا په دی وګو باندې څوک ناشتي کرام الکاتبین معنا د عزت والا لیکون کې د عزت والا لیکون کې نو هغه خو لیکل کې لګي دي او هر چې د الله تعالی اډیو ویډیو دواړه ریکارډ شروع دي زمونږ امام زاهبی صاحب لیکلی دي وای د نور امتونو مونږ ته اډیو پرته ده ویډیو پرته ده او د دې امت خصوصیت دا دي چې الله اډیو ویډیو دواړه پټه کړی ده د مخلوق نه شرمې دنیا کې آخرت کې هم د بیان شرمې خو چې کوم دی په دی وګو د دین وې اړېګا او وجدوا ما عملوا حاضر قرآن کې راځي دا څه چې کې مخامخ به تراشي اگر نن سبا چې څنګه په ټي وي کې راځي دا روس ریکارډ به راځي کیمرې راځي د شینو کې راځي نو د څه بداته تراشي او چې د ازمکه دا کیسټ د لګې د ازما خبرې دا ټیپ کوي دا بیا د قرآن کې راځي إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها په دې ورځ باندې به د ازمکه دا کیسټ به خبرې شروع کړي د ازمکه کیسټ د ورځماستا ریکارډ دی کې جمع کیږي ازمکه به خبرې کوي تا د سکرین لګېدلې د الله اډي ویډیو دا هغه مخفي ادارې ستا په وګو باندې ناشتي دي بل ځان د دار آیات کې د لیکل شروع دي نو بیا به د ګناه نه بچ کیږي نو دا 15 شیان هغه ورته چې دی باندې سوچو کې بیا به ګناه نه کوي لیکن دې سره نو ډیر اسباب دي ما تیل به تکل ان شاء الله په تفصیل باغې باندې وکم